څنګه چې نثار باز بای خبره وکړله ما ته په اسلام آباد کې پنجابي ته امن دی خو ما پښتون ته امن نشته په کراچۍ کې ما ته امن نشته من خو هسې وژلی کېږو من خو هسې وژلی کېږو وایي بېغیرته مري پښتانه یو متل دی او زاري پاتې کېږي نو که په غیرت مړه شو د خپل قام د حق دپاره شهادت موږ ته نصیب شي زموږ دپاره د فخر خبره ده زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي او رک داسې مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي زما په حلقه کې اوورال یو سچویشن دی د ټولو قبایلو زما په حلقه کې یو روټ شروع شوی دی په 2020 کې چې د هغه اسټیمیټ دی 52 کروڑ روپۍ په 52 کروڑ روپۍ کې 1 کروڑ روپۍ په تیر ټینور کې ماته میلاو شوي دي 2 کروڑ روپۍ په دې ټینور کې ماته میلاو شوي دي نو سپیکر صاحب آیا دا روډ چې کم 52 کروڑ روپۍ اسټیمیټ دی دا به په 20 کاله کې جوړیږي بیا دا زما د حلقې مین روډ دی ویډیوګانې خلک کوي په موږ پسې چې جوړول هم نشو نو ورانول هم څه روډ هم راوران کو اوس په ټیکهدارانو کار هم بند کړی دی کار هم پې نه کېږي NFC واټ پیسو ته چې موږ خوشحاله و موږ ویل چې موږ ته به سکولونه جوړ شي سپیکر صاحب اوورال ټولو قبایلو ته دا مسلې دي خو زه چونکې د PK20 د ډسټرکټ باجوړ سره تعلق ساتم زما په بارډر ایریا کې داسې علاقې دي چې په دې دور جدید کې د جینکو سکول هلته نشته دی د هلکانو سکول هلته نشته دی دا خلک چې دهشتګردۍ طرف ته ځي د دې مین وجه دا ده چې روزګار زمونږ نشته دی ایجوکیشن سپیکر صاحب زمونږ نشته دی بل زما د فیډرل ګورمنټ زمونږ اپوزیشن رونه ناست دي دلته خو به موږ باندې ډېر زیات تنقید کیږي په صوبایي حکومت باندې خو آیا د دې NFC واټ خبره چېرته په فیډرل کې تاسو ډسکس کړله ګورنر صاحب چېرته هلته دا د فیډرل د پاټه د مرج اضلاع دا مسلې هلته مو اوچته کړله که صرف په دې ایوان کې پې خبرې کیږي سپیکر صاحب زه کلیر کټ خبره کوم د ټولو قبایلو د طرفه موږ ټولو قبایلو دا مشوره کړې ده یا خو به زمونږه له موږ له خپل حق راکړی شي 3% NFC واټ خو که چېرته موږ ته دا حق نه راکړی کېږي نو موږ به باقاعده اسلام آباد ته مارچ کوو د هغه ایوانونو مخې ته به کینو موږ عدالت تمځو د خپل حق دپاره زه نن یو آفس ته لاړم ما هم د دغه روډ خبره وکړله وایي چېرې په AIP کې لا پیسې نه دي ریلیز شوي چې په AIP کې پیسې ریلیز شي نو تاسو ته به موږ فنډ ریلیز کوو سپیکر صاحب مرج اضلاع زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم مرج اضلاع د دې صوبې حصه ده اوس مرجر شوی دی تا په ما پسې پولیس نظام راوړ تا په ما پسې د صوبې چې څومره ډپارټمنټ شو هغه دې په ما پسې راوړل چې ما له مرکز هم روپۍ نه راکوي او زه د AIP ته کېنولی یم آیا چې AIP کې روپۍ نه میلاویږي موږ به همدغسې په تیارو کې پراته یستو دا رویه به زموږ سه دا صورتحال به زموږ سه موږ ته خو قبایل 80 لکه قبایل دې ایوان ته نظر دی دې ایوان ته ګوري چې زموږ دپاره موږ نمایندګان لیږلي دي په 15 کاله پس موږ ته په صوبه کې نمایندګي میلاو شوله دا نمایندګان زموږ په مسلو باندې په اسمبلی کې څه خبر هم کوي او که بس تلي دی یس او نو ته ناست دي چې موږ به صرف یس او موږ به نو سپیکر صاحب زموږ ډېرې ګیلې شکوې دي ډېر تحفظات دي دا به زموږ د مرج اضلاع د ممبرانو په NFC واټ باندې اخري تقریري د دې نه پس که موږ ته څوک خپل حق نه راکوي باقاعده موږ خپل پلانینګ کړی دی موږ شهادتونو ته هم تیار یستو سپیکر صاحب زما سپیشلی ستاسو نه هم درخواست دی زما د سیم صاحب نه هم درخواست دی چې یو بل خط دې ولیکي او خاص کر د اپوزیشن د ورونو نه که هغه زمونږ حکومتي ارکان دي که د اپوزیشن په بینچونو باندې ناست دي خو زمونږ د یو خاورې سره تعلق دی خیبر پښتونخوا زمونږ د ټولو صوبه ده خو موږ چونکې 15 کاله پس موږ ته خپل حق میلاو شو موږ د دې صوبې سره میلاو شو سپیکر صاحب چې اوس هم ما ته حق نه میلاویږي فیډرل ګورمنټ هم نه راکوي او صوبه وایي AIP پروګرام به راځي نو د AIP پروګرام نه به زما روډونه جوړیږي چې AIP موږ ته نه میلاویږي موږ به همدغسې ناست یستو
موږ به د یسنو ته ناستې ستو که زمونږ د 21 د 30 تاریخه پورې زمونږ په دې خبرو باندې عمل درآمد ونه شو نو زمونږ کمباینډ دا فیصله ده چې موږ به ماشومان زنانه ځوانان سپینګیري دا به موږ د اسلام آباد طرف ته ځو او باقاعده به موږ هلته خپل چې کوم زمونږ حق دی د هغه دپاره به اواز پورته کوو احتجاج به م کوو د عدالت لار به م اختیاروو خو برای خدا زولی نیسم زه فیډرل ګورمنټ ته چې زمونږ برای خدا زمونږ د حق راکوي او خاص کر د احمد کونډي صاحب نه ټول د اپوزیشن د ورونو نه سپیشلی زما درخواست دی چې برای خدا قبایل ډېر زخمی شوي دي قبایل په هر ځای کې زخمی کیږي څنګه چې نثار باز بای خبره وکړله ما ته په اسلام آباد کې پنجابي ته امن دی خو ما پښتون ته امن نشته په کراچۍ کې ما ته امن نشته په لاهور کې امن موږ ته نشته په خپلو علاقو کې موږ ته امن نشته سپیکر صاحب موږ ته یوه درېیمه لار راوښوئ چې موږ قبایل چېرته لاړو زمونږ به د 30 تاریخ نه پس زه د دې ایوان نه فیډرل ګورمنټ ته دا پیغام ورکوم چې که زمونږ په خبرو عمل ونه شو نو انشاءالله په 30 تاریخ باندې به ټول مرجز لا دا موږ اسلام آباد طرف ته مارچ کوو او د خپل حق او د حقوقو دپاره به اواز پورته کوو زمونږ الحمدلله په دې صوبه کې به خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ شوی دی په دې وخت کې چې قبایلو ته او دې ځپلو سیمو ته خپل حق ملاو نشي آیا موږ ته به کله ملاویږي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي او رک داسې مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي ډېره مهرباني ډېره مننه